یوه ضروري او اهمه مسله چې کله په امام پسې نیت تړي د نیت تړلو په وخت کې له ده څخه هغه رکعات قضا سي ځکه دی دغه الفاظ وایي چې نیت کوم د زړه له خلاصه لمونځ کوم 4 رکعاته فرض په دې وخت کې امام و رکوع ته ولاړ سي دی چې دغه الفاظ وایي هغه رکعات ځینې تیر سي آیا په شریعت مقدسه کې د دغو الفاظو ویل ضروري دي او که یا د دې مسلې جواب دا دی چې دغه الفاظ ویل نه له رسول الله څخه ثابت دي او نه له صحابه کرامو څخه ثابت دي او نه له تابعینو او تبع تابعینو څخه ثابت دي بلکې دغه الفاظ ویل صرف متأخرینو علماو د دې دپاره دغه الفاظ ویل غوره کړي دي چې د انسان توجه ولمانځه طرف ته برابره سي ځکه اوس د خلکو ذهنونه او فکرونه ټول مصروفه وي نو چې کله دغه الفاظ دی وایي نو بیا د توجه د لمانځه طرف ته سي نو په داسې وخت کې د دغو الفاظو ویل نه دي پکار چې له انسان څخه رکعات قضا کیږي بلکې په داسې صورت کې صرف الله اکبر ویل پکار دي الله اکبر ویل فرض دي دغه الفاظ ویل نه سنت دي او نه مستحب دي لیکن په عامو اوقاتو کې که چیرې دغه الفاظ وویل سي بیا خو ډیره ښه خبره ده ځکه د انسان زړه بیا متوجه سي د لمانځه طرف ته صرف په لمانځه کې هغه نیت فرض دی دغه الفاظ ویل نه فرض دي نه سنت دي نه مستحب دي نو په عامو اوقاتو کې که چیرې وویل سي خو ډیره ښه خبره ده لمونځ به ښه په توجه باندې وسي هغه د لمانځه نیت په ښه طریقه باندې وسي لیکن په داسې وخت کې چې امام په رکوع کې وي په دې وخت کې صرف الله اکبر ویل لازمي دي لیکن زموږ ستاسو په معاشره کې له ډیرو کسانو څخه په دغو الفاظو ویلو باندې هغه رکعات تیر سي